دې دنیا کې چې چا نه څه قسمه کار غواړي چې دا سړی دی یا دا ماشوم دی یا زما نه مخامخ چې کوم کس دی د دا کار وکړي، نو د دې دپاره یو افاقي رول دی او هغه په پوره دنیا کې هغه رول که پاکستان دی او که امریکا ده، هلته کې هم دقه یو رول چلیږي. او هغه رول دا دی چې ته څه غواړې هغه یو طرف ته کېده او دا بل چې څه غواړي نو هغه پوره که نه هغې به د هغه کار وکړي. زما د دې خبرې مطلب څه دی؟ زه په کونډه کې میان نیسم، سیند ته یا خوړ ته ورشم، نو زما خو ډېر ډه غواړي چې زه د دې کې وچه ډوډۍ واچوم د کونډه کې، ورسره د څه میوه څه سټرابري څه واچوم، ځکه چې هغه صفایي بوی هم ترې ښایسته ځي، زما لاس هم نه ګنده کېږي ورسره. خو په هغې باندې ماله میې نه راځي، میې ماله راځي په ګنده چینجي باندې. هغه چینجي په شکالۍ چینجي چې ورته وایي چې په ځمکه کې دننه وي، هغه به زه راوباسم، لاس به پرې ګنده کوم، زما لاسونه به بوی هم ځي او هغه به زه هغې کونډه کې بیا اچوم، نو هغې نه لا ګند راوځي او هغه به زه اوبو ته ولو، نو هغه میې به هغې له راځي او هغه به نیسي. نو دلته ما څه وکړل؟ دلته کې چې ما څه غوښتل نو هغه ما یو طرف ته کېښودل، میې چې څه غواړي نو هغه والا ما کونډه کې واچو، نو هغه هغې له راغی. اوس راځئ چې دغه خبره مونږ په ماشومانو باندې او په والدینو باندې فټ کړو چې زموږ والدین دلته څه غواړي او ماشومان څه غواړي. یو ماشوم په سایکل باندې به دغه شان ګرځېده، مور او پلار والا سایکل واغسته او هغه به دغه شان د کوره بهر شو او سایکل به دغه شان په خپل لړۍ کې لاندې بوته او هلته کې به چې دی نو یو غټ هلک ولاړو او هغه به هغه یو دوه پړکه او سایکل به یې ترې واغوستل، په هغې باندې بیا خپله چکرې بولې. نو دا مور به په کور کې ونه دغه شان دا مور به بیا لړه او دغه شان د لوی هلک سره به یې جنګ وکړ، دله به یې سایکل واغسته، واپس به یې خپل زوی له ورکړ او دا خبره روزانه دغه شان شروع وه. نو دلته کې دی یو کس سره مشوره وکړه چې زموږ خو دا کیسه دا شان ده، دا هلک هم نه سمېږي، مور او پلار ته هم له څو څو پیرې شکایت وکړو خو ښه یم هغې خبره باندې څه غوږ نه ګرئ، نو موږ څه وکړو؟ نو هغه کس ورته وی د دې ماشوم دا ماشوم خپله څه غواړي، دی خپل یو اهمیت غواړي، دی خپل یو پراید غواړي، دی خپل یو ځای غواړي، دی وایي چې زما د هم یو ویلیو راشي او زما په ځای باندې دی هغه ویلیو چې کوم دی نو زما مور او پلار دا خبره پروف کړي چې تم څه شی او ستا خبره هم وزن لري او ستا اهمیت هم دی، نو دله هغه پراید ورکوي، دی دومره اهم کوي، ده کې سیلف اسټیم راوچت کوي چې دی دا څومره کانفیډنس ده کې راشي نو دی به ستاسو هغه ضرورت په ختم شي، دی به په خپل ځای باندې چې کوم دی نو خپله خبره د لوی هلک سره شروع کړي. دغه شان یو بل مور او پلارو د هغې ماشوم به سهار ناشته نه کوله، مور او پلار ډېر زیات کوشش کو او دا عامه خبره ده، اکثر ماشومان چې دی نو دوی سهار ناشته ډته نه کېږي، نو د مور او پلار والا کله څه قسمه کله څه قسمه کله څه نو هغې خپل ټکنیک بدل کړه، ځکه چې مور او پلار خو یې دا غوښتل چې دی د ناشته وکړي، خو ماشوم څه غواړي، نو ماشوم چې څه غوښتل نو مور او پلار په هغې باندې فوکس وکړو. او ماشوم غوښته لبې، ماشوم غوښتل ښه صحت او ماشوم غوښته ښه وده او ماشوم اهمیت غوښته، نو مور او پلار په هغې ځایونو باندې فوکس وکړو. نو مور او پلار ورته وایي که ته ناشته نه کوې نو ستا نن په سکول کې د کرکټ میچ دی، هغې کې به ته کمزوری پاتې شي، نن ستا ریس دی هغه به ته وروسته پاتې شي، ځکه چې نور ماشومان چې دی نو ریس له راځي، نو د ده خو ناشته نه وه، خو د ده ریس خوښ و، کرکټ یې خوښ و. بل هغې وله اهمیت ورکړو، اهمیت یې وله داسې ورکړو چې دغه سهار به دی ناشته کوله نو مور به دی ځان سره ودرو چې راځه بچې نن به موږ ستا په خوښه باندې ناشته تیارو، ته هم موږ سره لږ د هیلپ وکړه، نو ده به خپله چې دی نو هغه هیلپ وکړو او ده به چې څه خوړل څه پراټه څه سیریل څه پۍ څه شی هګۍ نو هغه به ده په خپله باندې تیاره کړه، ده ته به د اهمیت احساس هم وشو او ده به ووایي چې او باقي زم څه شی یم. دغه شان یو بل ماشوم و، هغه به په کټ کې تشې میچازې کولې او هره شپه ته به دغه لبه شروع وه، نو دی به خپلې نیا سره وده کېده، نو چې نیا به یې سهار پاڅېده نو نیا به ورته دغه خبره کوله چې بیا دې کټ ګنده کړی دی او 2-3 کنځلې به یې ورته وکړې، سپورستغې به یې ورته وویل، نو دی به نیا سره په جنګ شه چې دا ما نه دا تا کړي دي. نو دغه ځای کې دا مور او پلار هم ډېر زیات پریشان و، ځکه چې ماشوم و لوی خو کټ پې ګنده کو، روزانه شپې ته به دغه لبه شروع وه چې سهار به پاڅېدل، نو دی هم چې دغه شان مشوره وکړه نو دی ته هم دا خبره وکړه چې دلته کې دی ماشوم ته لږ ونه وګورئ چې دی څه غواړي، او ماشوم هغه ځای کې غوښتل چې زما نه دا عامې چې کومې کپړې دي چې کومو کپړو کې زه لبې کوم نو ماله دا کپړې نه، ماله د خپل پلار په شان چې کوم د شپې نایټ سوټ دی هغه پاجامه چې هغې چې نو ماله د هغه شان یو پاجامه ارینج کړی شي، او بل زما د خپل بیډ ارینج کړی شي چې کله زما خپل بیډ وي
نو زه به هله چې د نو دغه کوم نو دا د ماشوم دی ته ونه وي خو دی په دې باندې ورکینګ وکړو نو دی څه چل وکړو د مور پلار دی بوته او د نیا بل هغه وخت پاجامه واغسته هغه ته اسم تنګ راغلی وه او مور پلار دې سټور ته بوته او هلته کې چې کوم سیلز مین و نو هغه ته اشاره وکړه چې دا سړی خپله ځان له شاپینګ کول غواړي او هغه ته یې وي چې ته څه کوې هغه ورته چې زما د خپل ځان لپاره یو بیډ پکار دی نو دی دغه شان د هغه په خوښه باندې هغه یو بیډ واغسته او کور ته یې راړه چې کور ته یې راړه نو چې پلار یې ماښام کور ته ورسېده نو دا ماشوم په دونو پلار له ورسېده ورته وی چې وګوره بابا ما ځان له نن په خپله باندې بیډ واغسته او زه به نن نه پس چې کوم دی د دې بیډ خیال ساتم او زه به د شپې ویده کېږم نو بابا زه به ستا په شان پاجامه اچوم نو هغه به زه هغې کې کړو نو پلار ورته وی چې ته به دوباره بیډ خو نه لوندې نو ورته چې نه نن نه پس نن هغې نه بس هغه خبره ختمه افاقي رول دی دا یو یونیورسل قانون دی چې همیشه یاد ساتئ که دا مور پلار دی ماشومان دي که سکول دی او که اداره ده او که ماشومان دي که یو بزنس دی او که یو عام افسر دی او نوکر دی چې سم تاسو غواړئ چې دا مخامخ کس وکړي نو چې خپله څه غواړئ نو هغه یو طرف ته کېدی چې مخامخ کس څه غواړي نو هغې باندې لږ فوکس وکړي نو کار به